نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. د محدثینو دا قاعده وا چې ودا کوشش کو چې زما سند عالی شي. سند عالی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه ترمنځ راویان کم شي، نو دې ته سند عالی وایي. نو کله کله باغی یو سند یو تن نو اورید، خو چې هغه به چا نه اورېدلی نو هغه به ژوندی و. نو ده به کوشش کو چې هغه له ځان ورسومه چې زما سند عالی شي او زما واسطې میاس کې کمی شي. کله کله با محدثینو دا کوشش کو چې زما حدیث مسلسل شي. مسلسل اصل کې دا اسم مفعول دی د سلسله یسلسلونه په معنا د یو ځای کولو سره چې یو ځای کړی شوی یو شی، لکه زنځیر کې کړه یو بل سره یو ځای شوي، نو مسلسل به هم دغه ته وي په اصطلاح کې چې یو محدث به یو حدیث به هغه ته را رسېدلی و په هغه صفت باندې چې په کوم صفت باندې به اول راوي هغه حدیث نقل کړی و د نبي علیه السلام نه. هغه صفت کله به قولی و کله به فعلي و. لکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم با یو صحابی ته یو خبره کړې وه، و نبی علیه السلام با هغه خبره په یو انداز باندې کړې وه، نو په هغه انداز به صحابي تابعي ته وکړه، تابعي به تابعي ته وکړه. لکه نبی علیه السلام با صحابي ته ویلي انی احبک، زه تا سره مینه کوم. نو بیا به ورته حدیث بیان خبره به ورته وکړه، لکه حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ ته کله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو کار سره یو کار به وکړو، یو خبره به یو صحابي ته وکړه، هغه به بل ته هغسې کار وکړو، خبره به وکړه. لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د لاس نه ونیسه او بیا ورته خبره وکړه، نو هغه چې بل ته کوله نو هغې د لاس نه ونیسه او خبره یې ورته وکړه، ویې ماله نبي علیه السلام لاس ونیسه او داسې راته ویلي وو. نو هغه بیا چې بل ته کوله نو لاس یې ورله ونیسه او خبره یې ورته وکړه. نو دغسې هر یو چې به بل ته کوله لاس به یې ورله ونیسه او خبره به یې ورته وکړه. نبي علیه السلام مسکی شو، صحابي ته خبره وکړه. صحابي چې تابعي ته کوله نو مسکی شو او خبره یې ورته وکړه. هغه چې تابعي ته کوله نو مسکی شو او هغه یعنې هغه هیئت یې جوړ کړو، هغه کیفیت یې جوړ کړو. کله کله به دا حدیث بیا په یو کیفیت په یو حالت باندې و، کله به دا زمانی و کله به مکانی و. لکه یو وخت کې په یو ورځ باندې
یو نبی علیہ السلام صحابی ته خبره کړې ده، هغه چې بل تا کوله نو په هغه ټیم باندې وکړه، هغه چې هغه بل تا کوله نو په هغه ټیم یې وکړه. یا لکه مکانی نبی علیہ السلام حجر اسود خوا کې ناست دی او صحابي ته خبره وکړه، ایت حدیث وی د نبی علیہ السلام خبره